بیع او لا خله تاسو ورته جواب ورکړئ چې دلته لا مقرر شوی دی کنه او چې کله لا پکې مقرر شي لکه لا حول ولا قوه الا بالله نو الته پنځه اعراب جایز دي تاسو نه همیر کې ویلي دي الته پنځه صورت جایز نو دلته دا پنځه وړه جایز دي لا بيع فيه ولا خله دویمه دا ده چې دلته لا لنفي الجنس مناسبه من التعمیم نه ده مناسبه ځکه بعضی خلی خوی په قیامت کې بعضی دوستانی فائدہ ورکړي عام دوستانی فائدہ نه ورکړي خو بعضی خو فائدہ ورکړي د خو خلکو سره چې کومه دوستی تا کړې دغه فائدہ ورکړي لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه د شفاعت نه مراد شفاعت بلا اذن ده او یا شفاعت کافرانو ته ده ځکه ورسته آیت کرسی کې د شفاعت بالاذن اجازه شته والکافرون هم الظالمون والکافرون ويعتف ده پچای ور عطف کو د دې معطوف علیه به مقدر کې داسې بوي فالمؤمنون المتقون موفون فالمؤمنون المتقون موفون تقوادار مؤمنان بخپل وعدو وفا کوي والکافرون هم الظالمون او کافران ظالمان دي نو معطوف علیه مقدر شو چې فالمؤمنون المتقون موفون والکافرون هم الظالمون بعضی علماء فرمایي چې دلته د کافر نه مراد دویمه توجیه ده تارک الانفاق مراد ده چې څوک په جهاد کې نفقې نه کوي چې په جهاد خرچې نه کوي دغه ترې نه مراد ده نو بیا خو موږ ټول پکې داخل شو چا په جهاد یې روپۍ خرچه کړې موږ سره خوشتري هم نه خو کوي نم ده کړې نو والکافرون هم الظالمون تارک الانفاق ته کافر تغلیظا ویلی ده تغلیظا الله ورته کافر ویل نو کافر نه ده چې په جهاد کې نفقه نه کوي او یا مجاز بالمشارفت ده چې په جهاد کې خرچې نه کې کفر ته به ورنږدې شي قریب ده چې بیا به امریکا او برتانیه او روس به در باندې راشي په زوره به کافر کی نو په جهاد خرچې وکړي چې د کفر نه بچ شي الله لا اله الا هو الحي القيوم دا آیات کرسی ده الله مبتدا ده او لا اسم او خبر غواړي لا لنفي الجنس اله اسم د پاره د لا ده او خبرې څه ده نو په دې کې ډېر لوی تحقیق ده بعض علما فرمایي لا الله خدا مبتدا ده لا لنفي الجنس اله اسم د پاره د الله او خبرې څه ده د دې لپاره خبر شته او کنه په دې کې اختلاف ده اول قول خو پکې دا ده چې خبر نه لري الله لا اله الا هو اله اسم د الله ده او خبر نه لري اوس کته اعتراض وکړي چې خبر را نغلو نو دا خو بیا جمله نشو نو تاسو ورته جواب ورکړي چې جمله ده تقدیر د عبارت به بیا دی چې الله پاک چې ده لا اله په معنا د انتفى الاله سره ده انتفى الاله او اله په معنا د غیره سره ده نو مطلب دا ده چې انتفى هذا الجنس انتفى الاله جنس د اله منتفی ده الا هو یعنی غیره غیر د الله نه دا جنس منتفی ده غیر د الله نو جمله بیا جوړه شو خبر دی نه راوړو لا اله یعنی انتفى الاله غیره الہ منتفی دی غیر د الله نو خبر نه لري یو قول پکې دا او دویم قول پکې دا شو چې خبر شته چې خبر وی لا اله د اله نه رسته خبر مقدر ده بیا په دې کې اختلاف دی چې دا خبر عام دی که خاص دی که عام وي بیا یا موجودون دی یا ممکنون دی که خاص وي بیا یا لنا دی یا للخلق دی نو څلور احتمال پکې شو ګوره څلور قسمه خبر مې درته جوړ کړو عام کې دوه احتمال دي موجودون ممکنون او خاص لنا یا للخلق نو دا شی وای لا اله موجود الا هو یا لا اله ممکن الا هو یا لا اله لنا الا هو یا لا اله للخلق الا هو نو څلور قسمه شو عام تاسو موجودون اوریدلې ده کنه لا اله موجود الا الله لیکن په دې اعتراض راځي چې لا اله موجود الا الله په دې کې کامله تنظیر انغله ځکه د دې کلمې مطلب بدای لا اله موجود نور الہ نه دی موجود الا هو مگر الله موجود ده نور الہ نه دی موجود الله موجود ده نو ګوره د نور الہ او نفي د وجود راغله او د الله په جانب کې اثبات د وجود راغلو کامل توحید ذکر نغلو
چې کامل توحید په دې راځي چې د نورو الهو امکان منتفی شي او دلته د نورو الهو امکان نه دی منتفی، وجود منتفی دی. لا اله موجود، د نورو الهو وجود نشته، ممکن به وي خو وجود نشته. لکه عنقا ممکن دی خو موجود نه دی. نو دلته خو کامل توحید نه راځي، نفي د وجود راغله، نفي د امکان رانغله. تاسو ورته جواب ورکړئ چې نفي د وجود مستلزمه ده نفي د امکان لره. په جانب د واجب کې خبره په واجب کې شروع ده. اله واجبي، واجب کې چې نفي د وجود راشي نو نفي د امکان هم راځي، او چې اثبات د وجود راشي نو اثبات د امکان هم راځي. نو نور الها نه موجود دي نه ممکن دي، او الله پاک ممکن او موجود دواړه دي. پوه شئ؟ امکان عام باندې امکان خاص ګوروانه خي، امکان عام واجب ته ورزي. ها دا خو که موجودون مقدر کومنګا او که ممکنون مقدر کو لا اله ممکنون الا هو، نبي اعتراض راځي چې لا اله ممکنون نور الها ممکن ندي، نفي د امکان د نور الها وراغله. دا خو ټیک ده، خو الا هو مگر الله ممکن دی. نو د الله په جانب کې صرف امکان راغی، دام اثبات د کامل توحید نه دی. اثبات د کامل توحید دا دی چې د نور الهو امکان منتفی شي او په جانب د الله کې امکان او وجود دواړه راشي، او دلته په جانب د الله کې یوازې امکان به راځي، وجود نه راځي. تاسو ته ما جواب کړو کنه چې امکان او وجود دا په جانب د واجب کې یو د بل سره مستلزم دي. چې امکان راغی وجود به راځي، او چې وجود راغی امکان به راځي. نو دواړه تقدیر صحیح. او دریم تقدیر پکې راځي چې لنا پکې مقدر کې لا اله لنا الا هو، یا للخلق پکې مقدر کې چې لا اله للخلق الا هو. لیکن په دې اعتراض ده چې دا د خاص خبر ورته مقدر کو چې لنا یا للخلق ده، او په دې باندې قرینه نشته. تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره لا اله لنا خبره زمون په اله کې روانه ده، او خبره د مخلوق په اله کې روانه ده. نو دا واضحه قرینه ده په دې باندې دلالت کوي چې خبره دلته لنا یا للخلق ده. لا اله لنا یا للخلق الا هو الحي القيوم. په دې پوه شئ الا هو دا هو ضمیر چې ده په دې کې دوه احتمال دي. یو احتمال پکې دا دی چې دا بدل دی د هغه ضمیر نه چې مستتر دی په موجودون په دې خبر کې. لا اله موجودون کی ضمیر مستتر دی هغه مبدل منه، او الا هو دا ترنه بدل. یو ترکیب پکې دا و. دویم ترکیب پکې دا دی چې الا هو دا مرفوع دی بنا بر خبریت. هغه مخکې چې موږ څومره خبرونه مقدر کړ هغه ټول لغوه کا، دا شی و چې دا هو ورته خبر دی. لا اله الا هو نورم پکې ډېر ترکیبونه دي، خو همدومره بس تقریبا و ترکیبه ما سره دي. لا اله الا هو الحي القيوم، دا سي الله پاک دے الحي چې ژوندې ده. الحي الله پاک ژوندې ده، اصل کې حیایه ده. حییه په اصل کې حیوان ده. حیوان کې اعلال شو، حییت لري نه جوړ شو. حیه کې یو یا په بل کې مدغم شو، حیون لري نه جوړ شو. حیوان و طرف کې واقع شو، ما قبل مکسور نو و په یا بدل شو، او یا په یا کې مدغم شو، حیون لري نه جوړ شو. الله پاک ژوندې ده. ژوند چې ده القوة التابعة للاعتدال النوعي، دا تعریف ده. او قوة التغذية یا قوة الحس، دا الله په جانب کې صفة موجودة حقيقية مجهولة الكنه. یو صفت حقیقی ده، دا الله د ذات پورې قائم ده او مجهولة الكنه ده. نو الحي الله حي ده. القيوم او الله پاک داسې ذات ده قیوم چې په یو حال باقی ده. پښتو کې لنډه معنا مې درته وکړه، په یو حال باقی ده. الدائم الوجود دا د امام الضحاک معنا ده، په یو حال باقی ده. بل معنی ده القائم بذاته، القائم بذاته. دریم معنی ده القائم بتدبیر خلقه، یعنی د کائنات قائم او باقی ساتون کې. د کائنات د پر قائمون کې ده او باقی ساتون کې ده کائنات ده. کائنات په خود رولې دي او کائنات باقی ساتي. څو معناګانې شوي؟ ګوره یو معنی ده الدائم الوجود، دویم معنی ده القائم بذاته، دریم معنی ده القائم بتدبیر خلقه، څلورم معنی ده الدائم القيام بتدبیر خلقه، الدائم القيام بتدبیر خلقه،
همیشه الله پاک مدبر د پر د خپل مخلوق دی. پښتو کې د اول معنا ترجمه دا ده چې په یو حال باقی دی، او د دې درېمې معنا دا ده چې د کائناتو قائم او باقی ساتونکی دی. نو الحي په دې کې د الله پاک په کمالات وجودیو کې اول کمال چې د حیات دی، دا ژوند. نو اول صفت د کمال حیات دی، نو الله اول ذکر کړو. دا حیات د ټولو صفاتو کمالیو د لپاره مبدا ده. پچا کې چې حیات وي، هغه سمیع وي، بصیر وي، قادر وي، عالم وي، نو د ټولو صفاتو د کمال د لپاره مبدا ده. نو ځکه اول د الله الحي صفت راغی. مخکې توحید ذاتی ذکر شو، الله لا اله الا هو، الته توحید ذاتی ده. دلته کمال د صفاتو ذکر کیږي. په کمال د صفاتو کې اول صفت د حیات ده، ځکه دا د ټولو صفاتو کمالیه او مبدا ده. نو وی فرمایي چې الحي الله پاک کې حیات کامله ده. القیوم په یو حال باقی ده، یا د کائنات قائم او باقی ساتونکی ده. لا تأخذه، نو دا دویم صفتی ورپسې القیوم ذکر کړو. په حیون کې دا بیان شو چې الله واجب الوجود ده، او په قیوم کې دا بیانېږي چې واهب الوجود ده. نور خلکو ته موجود ورکړي. ځکه ما د پښتو کې دویمه معنا درته ذکر کړه، د کائنات قائم او باقی ساتونکی، یعنی واهب الوجود ده. نو مخکې الحي کې واجب الوجود په خپل موجود ده او وجود واجب ده، او په دې دویم کې دا بیانېږي چې واهب الوجود ده، نور خلکو ته موجود ورکړي ده. دریم صفت د الله بیانېږي، یو خو توحید ذاتی او دا دو صفات راغله. دریم صفت لا تأخذه سنة ولا نوم، ننسی الله پاک سنتون مقدمه د خوب پرکالی، ولا نوم او نه خوب، نه په الله پاک باندې پرکالی راځي او نه په الله پاک باندې خوب راځي. په دې کې د الله تنزیه ذکر کیږي د حوادث او د تغییراتو نه، یعنی الله پاک محل د حوادث نه ده، محل د تغییرات نه ده. په الله پاک کې تغییرات نه راځي. نو الله پاک محل د حوادث او د تغییرات نه ده. ځکه څوک چې محل د حوادث او د تغییرات وي هغه ممکن ده، او الله پاک واجب ده. نو دا لا تأخذه سنة ولا نوم، دا د الحي القيوم د لپاره تاکید ده. وجه دا ده چې څوک د خوب پچا چې خوب او پرکالی راځي داغه حیات کې نقصانی، ځکه چې خوب اخو الموت ده، او الله پاک د مرګ نم پاک دی او د بوی د مرګ نم پاک دی. نو الله پاک باندې چې خوب او پرکالی راغله نو ژوند دی ناقص شو. الحي حیات ناقص شو. چې حیات ناقص شو، دارنګ القیوم دا قیوموالم ناقص شو، چې باقی ساتون کې باقی او قائم ساتون کې د مخلوق دی. نو چې کله ودی نو په دغه حالت کې خو به دی د مخلوقاتو د لپاره باقی ساتون کې نه کنا. نو ګوره د مخکې د الحي القیوم د لپاره دا په منزله د دلیل دی. نو د لا تأخذه سنة معنا دا ده چې داسې قیوم او مدبر دی چې ولم حمد خپل تدبیر نه غافل کیږي. حیات هم کامل دی او قیوم والی هم کامل دی، غافل کیږي نه. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. له احتجاج على تفرده، په دې جمله کې د مالکیت صفت د الله بیانېږي. یعنی مالک حقیقي هغه څوک دی چې اسمانونو او ځمکې ته وجود ورکړی دی. معطي د وجود صرف الله دی، نو مالک حقیقي به صرف الله. د الله په توحید دلیل دی. له ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص د الله د پاره دی ما فی السماوات و ما فی الارض، تقدیم د تخصیص د پاره دی. نو ګوره د الله مالکیت تر الله پورې خاص دی، ځکه مالک به هغه څوک چې اسمانونو او ځمکې جوړ کړي وي. من ذا الذی، په دې کې د الله د جلال او د کبریا بیان دی. من ذا الذی بیان کبریا شانه، د الله د جلال او کبریا بیان دی. دومره لوی ذات دی چې د الله په حضور کې د الله د اجازت نه بغیر څوک شفاعت هم نشي کولای. من استفهام انکاری دی، لدی وجنا ورسته الا استثناء راغلی ده. من په معنا د الله سره دی، نشته دی. استفهام انکاری دی. من ذا، نو من مبتدا ده او ذا دا مبدل منه دی، الذی ترنه بدل دی. څوک دی هغه یشفع عنده چې د الله په نسبت باندې شفاعت وکي، الا باذنه، مگر که څوک شفاعت کوي د الله پاک په اذن باندې وای کوي. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم، دا جمله مستأنفه ده. الله پاک خبردار دی په ما بین ایدیهم باندې
وما خلفهم او په هغه څه باندې چې د دوی شاته دي يعلم ما بين ايديهم بين ايديهم نه امور د دنیا مراد دي وما خلفهم نه امور د اخرت مراد دي دویم ما بين ايديهم نه ما قبلهم مراد دي وما خلفهم نه وما بعدهم مراد دي دریم ما بين ايديهم نه ما يدركونه مراد دي په کوم شیانو چې د خلکو علم راځي وما خلفهم د دین ما لا يدركونه مراد دي یعنی هغه شی چې د خلکو علم ور باندې ناراضي نو په دې ټول د الله علم شته په دې کې د حيا قيوما د پر تاکید ده نو يعلم ما بين د علم محيط الله بیان ده ولا يحيطون یعنی لکه چې د مخلوقات وجود حتوایی ده نو امدارنګ د دوی علم محتوایی ده د انسان علم محدود ده او جهل لا محدود ده ولا يحيطون او انسانان احاطه نشي کولای بشيء فيشبه من علمه د علم د الله نه د علم نه معلوم مراد ده د الله په معلومات باندې انسانان احاطه نشي کولای عربان وای اللهم اغفر لنا علمك یعنی معلومك د خپل معلومات په مقدار یا زما ګناهونه چې تا ته معلوم یا غره ته معاف کا اللهم اغفر لي علمك یعنی معلومك مدلتم د علم نه معلوم مراد ده بندگان احاطه نشي کولای په یو شی د الله د معلوماتونه الا بما شاء مگر هغه چې الله ورته ورکړي وي یعنی کوم علم چې الله ورکړي دی نو په هغه د بنده احاطه وي او چې الله نه ورکړي په هغه احاطه نه ګوره مخکې الله د انسان وجود ذکر کړو چې دا وجود دی عطوي دی الله درکړي دی نو علم هم درته الله درکړي دی او محدود علم درکړي نو جهل لا محدود دی وسع کرسیه السماوات والارض وسع کرسیه فراخ د کرسی د الله دلته بعض علماء مجازي معنا خلی د کرسین قدرت مرادی وسع کرسیه یعنی قدرته دویمه مجازي معنا وسع تدبیر ملکی تدبیره وسع کرسیه یعنی تدبیره فراخ د تدبیر د الله د مجازي معنا ده دریمه مجازي معنا د کرسین یو ملائکه مراده ده ملکم من ملائکته فراخ ده هغه ملائکه یو ملائکه ده الله پاک د ملائکونو څلورمه مجازي معنا د کرسین علم مراد ده ذکر د کرسی ده او مراد ترنه علم ده ذکر د مکان ده او مراد ترنه علم ده فراخ ده علم ده الله دا ټول مجازي معناګانی دي حقيقي معنا دلته جسم بين يدي العرش محيط بالسماوات السبع د عرش نه لاندې چې کوم اسمان دی نه اسمان دی اخرنه عرش ده د عرش لاندې چې کوم دی ته کرسی وایي نو وسع کرسیه جسم بين يدي العرش محيط بالسماوات السبع راجح دا دی چې دغه حقيقي معنا ترنه مراده ده د اسمانونو یو په بل داسې راتاو دي لکه د پیس پردې د پیس پردې خو یو د بل سره متصل دي خو دا منفصل دي یو د بل سره 1500 کاله فاصله ده لکه د پیس پردې چې داسې ګرد یو په بل راتاو دي نو اول د ازمکه ده دا د اگې په شکل د ازمکه نه ګر چا پر هوا راتاو ده د هوا نه ګر چا پر د بطلیموس پرای اور راتاو ده او د اور نه ګر چا پر اول فلک ده بیا دویم ده بیا دریم ده بیا اتم ده اتم ته کرسی وي هم داسې پسیزه او نه هم ته عرش وي عرش ته په چری چغمنۍ کې فلک الاطلس وي نو دا کرسی جسم محيط بين يدي العرش جسم بين يدي العرش محيط بالسماوات السبع نو دا کرسی مراده ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دې کرسی په باره کې تپوسو شو رسول الله ابو ذر رضی الله عنه ترنه تپوسو کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې یا ابا ذر ما السماوات السبع والارضون السبع ندی دا و اسمانونه او دا وزمکی عند الكرسي د کرسی په مقابله کې الا كحلقه ملقات بارض فلات مگر دا داسې د لکه یو کړی چې د پدشت کې ورزولې وي یو وړه ګوتمې د پدشت کې پرته ده نو دشت خو ډېر غټه ده د کړی په نسبت نو دا ټول اسمانونه او زمکه په نظر سره کرسی ته دومره واړه دي او بیا ورته فرمای و ان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقه او بیا عرش د کرسی نه دومره غټ ده لکه دا دشت چې د دیوی ګوتمې نه څومره غټه ده د دیوی حلقې نه نو عرش ډیر لوی دی او دویمه مرتبه کې لوی بیا کرسی ده نو وسع کرسیه السماوات والارض فراخ د کرسی د الله اسمانونو او زمکو ته ولا يؤوده حفظهما
او نستړی کوي الله پاک. وسع کرسیه په دې کې د الله د حاکمیت ذکر دی چې د الله حاکمیت د اسمانونو د ځمکو نه متجاوز دی. یوازې په ځمکو او په اسمانونو د الله حاکمیت نه دی، هغه عرش او کرسی باندې هم دی او د هغې نه په ماورام دی. ولا یؤوده حفظهما، نستړی کوي الله پاک ساتل د دې اسمانونو د ځمکو، یعنی د الله دا د قیومیت صفت دا د نقصان نه پاک دی. الله پاک قیوم دی، خو د قیومیت صفت د نقصان نه پاک دی، نستړی کیږي. وهو العلی العظیم، په دې کې د الله د عظمت صفت بیانېږي. وهو العلی یعنی المتعالی عن النقص، د نقصاناتو نه اوچت دی، او العظیم او لوی ذات دی. د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی د دې آیات په باره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي سورة البقرة فيها آیة سید آیه القرآن. سورة بقره کې یو آیات دی چې د قرآن د نورو آیاتونو د پاره سردار دی. لا تقرأ فی بیت فیه شیطان الا خرج منها، دا په داسې کور کې نشي لوستلی چې په هغې کې شیطان وي مګر شیطان به ترېنه تښتي. دویم حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه نه پوښتنه وکړه چې په قرآن کې د ټولو نه لوی آیات کوم دی؟ نو حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه ورته وفرمایل چې آیت الکرسی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل لیوهنک العلم یا ابا المنذر، علم دې مبارک شه یا ابا المنذر چې تا ته دومره پته ده چې د ټولو نه لوی آیات آیت الکرسی دی. همدارنګه د حضرت عمر او حضرت علی او حضرت عبد الله بن مسعود او حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهم او د ډیرو صحابو نه روایت ده چې دا آیات د ټولو آیاتونو سردار ده. لدی وجنه دې ته اسم اعظم ویل شي. عیسی علیه السلام به چې مړي راژوندي کول نو اول به یا حی یا قیوم ویل او بیا به دعا وکړه، نو دا اسم اعظم ده. د دې په وجه به مړي راژوندي کول. آصف بن برخیا د سلیمان علیه السلام وزیر چې کله د بلقیس تخت را حاضرولو نو یا حی یا قیوم ویلو به دعا کړې وه. الله پاک د بلقیس تخت د سترګو د رپ نه مخکې ورته را حاضر کړو، خو د دې یا حی یا قیوم د دې اسم اعظم په وجه د الله نه غوښتلي وو. شاه عبدالعزیز رحمه الله فرمایي چې آیت الکرسی قلب البقره ده، د سورة بقرې زړه ده، او یا حی یا قیوم ورته بیا په منزله د روح دی د دې سورة بقرې دپاره، او دا نور آیتونه ورته په منزله د اندامونو دي. نو د دې سورت د ټولو مرکزی مطالبو مرکزی نقطه چې ده هغه دغه آیت الکرسی دی. نو آیت الکرسی دا ګوره دا ټول سورة بقره بدن دی، دا نور آیتونه اعضا دي، آیت الکرسی زړه دی، او یا حی یا قیوم روح دی. نو اصل شی پکې یا حی یا قیوم شو، دا روح د پاره د دې صورت ده. ګوره قلب څنګه شو او دا روح څنګه شو. د سورة بقره تقریبا 40 رکوګانې دي او د 40 رکوګانو ټول مضامین الله پاک په دې آیات کریمه کې را جمع کړي دي. زه اجمالا درته وایم د دې 40 رکوګانو اجمالی مضامین درته ذکر کوم. په ابتدا کې الله پاک فرمایلی ذالک الکتاب، ذالک الکتاب اول رکوع کې دا کلمه راغلی و، یعنی قرآن آب حیات د تقوا ده. ذالک الکتاب دا کامل کتاب ده، دا آب حیات د پاره د تقوا ده. څوک چې په دې کتاب باندې عمل کوي نو دی به د زړه ژوند لري. نو ګوره یا حی یا قیوم معنا په ذالک الکتابو کې راغله، ذکر د حیات قلبی پکې وشو په ذالک الکتابو کې. ذالک الکتاب یعنی دا کتاب کامل ده. کامل ځکه ده چې آب حیات ده د پاره ده، دا قرآن آب حیات ده د معنوي ژوند د پاره سبب ده د معنوي ژوند. نو ذالک الکتابو کې الله پاک دا بیانوي چې قرآن آب حیات د تقوا ده. دارنګه هدل للمتقین د تقوا ذکرو، د تقوا په وجه باندې ابدي حیات حاصلېږي. نو ګوره د حیات ذکر پاږي کې شوی اول رکوع کې داوا، او په دویم رکوع کې الله پاک ذکر د کفر او د نفاق کړو. نو کفر او نفاق د دې په وجه ابدي هلاکت ده چې ضد د حیات ده. نو هغه کې الله ضد د حیات ذکر کړو. په دریم رکوع کې د هر فرد د حیات ذکر ده. دریم رکوع کې الله دا بیان کړیو کنتم امواتا فاحیاکم، تاسو مړوي الله به را ژوندې کړي، هر سړی مړو الله را ژوندې کړو. د الحي القيوم صفت پکې راغلو. دارنګه د اسمانونو او د ځمکو ذکر الله پاک کړو چې دا د دنیوي حیات ذریعہ و. به ورسته الله پاک د ابو البشر د ادم علی السلام د حیات بیان وکړو
بیا د هغې نه وروسته د یو خاص قوم چې بني اسرائیل دي د هغوی د حیات ذکر دی. تقریبا 14مې رکوع پورې د بني اسرائیلو حیاتو، دنیوي حیات او قلبي حیات، د زړونو حیات، ظاهري حیات او معنوي حیات د بني اسرائیلو الله بیانولو تقریبا 14مې رکوع پورې. بیا په 15مې رکوع کې د یو بل خاص خاندان د حیات بیان الله پاک کولو چې بني اسماعیل دي. بني اسماعیل دنیوي حیات او قلبي معنوي حیات الله پاک ذکر کړو. بیا یو څو حیاتونه وروسته ګوره ذکر کړو چې ظاهرا د حیات سره منافي دي، خو په حقیقت کې هغه حیات ده. یو شهادت ته الله حیات ویلې، قصاص ته الله حیات ویلې، صبر ته حیات ویلې ده. د روح د ژوند لپاره الله روزه فرض کړه، روزم د روزې په وجه روح ژوندی وي. د شعایرو د حیات لپاره الله د حج او د عمرې ذکر وکړو، په حج او عمره باندې د الله شعایر ژوندي وي. د دین د بقا او د قیومیت لپاره الله د جهاد ذکر وکړو، د جهاد په وجه باندې د دین حیات ده. جهاد چې ختم شي د دین حیات به ختميږي. د مال او د عزت د حیات لپاره الله د شراب او حرمت ذکر کړو. انما الخمر والميسر والانصاب ده يسالونك عن الخمر والميسر. نو دا د مال او د عزت حیات الله ذکر کړو چې د شراب او د قمار نه پرهیز وکړي نو مال او عزت بم ژوندې وي. خاندانی او معاشرتی حیات د پاره الله د طلاق د خلع او د ایلا ذکر وکړو. د تردید ترنن پرونی درس پورې چې الله پاکم آیتونه ذکر کړو نو معاشرتی حیات الله پاک په دې کې ذکر کړو. بیا بلا اسباب ظاهری د یو خاص قوم د حیات قصه ذکر کړل، لکه په نن درس کې تیر شو چې الله پاک زرګونو خلق مړ کړ بلا سبب الله واپس را ژوندي کړو. به درې قصې د دې آیت کرسی نو ورسته الله ذکر کړی دي. هغه د حیات لپاره دلایل ذکر کړی دي. ورسته الله پاک به د صدقات بیان کړي، د صدقات په وجه د دین او د دنیا حیات ده. به د سود د حرمت ذکر وکړو، دا غي په وجم دینی او دنیوي حیات تبا کیږي. او اخر کې د سورته بقره په اخر کې ایمانیات، دعا او استغفار ذکر کړو. نو دا هغه په وجه د مړو زړونو حیات ده. نو دا حیات ګوره مرکزی نقطه په صفت د قیومیت او د حیات. نو ګوره دا په منځله د قلب البقره شو. د دې ټول سورته بقره زړه د آیات ده او روح پکې بیا دغه یا حی یا قیوم ده. لدی وجه علما فرمایي چې دا اسم اعظم ده. دی باندې خو زه په نو شم غالبا به مقصد دی چې الله په دې کرسي ناشته کنه دا څه کوي. دلته خدا نه دي ذکر شوی چې الله په کرسي ناشته. الله دا پیدا کړی دا او پراخه جلوس او استوا خو په دې کې نشته. الرحمن علی العرش استوا کې باغه تحقیق پیدا تو کما غزه کې د اشکال لازم دلته خدا نه راځي. او بغیر الله تقیوم ویل شي کنه. دلته معرف القرآن لیکلي دي چې قیوم چې کومه معناګانې دي دا د الله پورې خاص دي، غیر الله ته نشي استعمالول. داود ابن عیشا سید همدغه داود ابن عیشا داود علیه السلام دی، بدل نه دی. لا اکراه فی الدین اما درته مته ذکر کو داود ابن عیشا د والد ابن می درته واخیستو. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا اکراه فی الدین الله پاک فرمایي چې اکراه په دین کې نشته. د دې آیات کریمه په شان نزول کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي ان رجلا من الانصار من بني سالم ابن عوف، یو سړیو د انصارونه د بني سالم ابن عوف د قبیلې نو دا غنم حسویم کان له ابنان نصرانیان، دا غدو عیسوی بچیو. وکانه هو رجلا مسلما، دا پلار په خپل مسلمانو. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، دی پلار پیغمبر علیہ السلام ته ویلي چې الا استکرههما، ای په دې دوړو بچیو زور نکوم، په زور نه مسلمانوم. فانهما قد ابا الا النصرانیه، هغه انکار کوي سوا د نصرانیت نه، په عیسویت ټینګ دي. نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کو چې لا اکراه فی الدین، په دین کې اکراه نشته، په زور د چا مسلمانول نشته. کته اعتراض کی چې بیا جهاد موږ د څه د پاره کوو،
نو ګوره اکراه څه ته وایي؟ الزام الغیر فعلا لا یرا فیه خیرا، داسې یو کار یو سړي باندې په زوره کول چې په هغې کې خیر نه او دین خو ټول خیر دی، نو ځکه لا اکراه فی الدین، دین کې اکراه نشته. اکراه په دې مفهوم کې کراهت پروت دی. کراهت د داسې شي نه کېږي چې په هغې کې خیر نه او په دین کې خیر دی. نو لا اکراه فی الدین، ګوره د اکراه پکې نشته، ځکه اکراه څه ته وایي؟ الزام الغیر فعلا لا یرا فیه خیرا، الزام د یو فعل، خو د داسې فعل چې په هغې کې خیر نه او په دین کې خو خیر دی که نه، والدین کله خیر، دین ټول خیر دی، له دې وجې نه په دین کې اکراه نشته. او یا دا لا اکراه خبر په معنا د نهي سره دی چې لا تکرهو، په چا باندې زور مه کوئ، په دین کې زور نشته. او که ته وایې چې جهاد د څه دپاره، جهاد کې هم ګوره اکراه نشته. جهاد کې درې ټکي دي، یا مسلمان شه، یا جزیه ورکړه، او یا جنگ ته تیار شه. نو که جزیه دې ورکړه بیا هم در باندې په زوره څوک دین نه مني، خو ټکس ورکوه. راجحه توجیه پکې دا ده چې ایمان څه ته وایي؟ دین نه مراد ایمان دی، ایمان تصدیق ته وایي. تصدیق امر مبطن دی، په هغې کو اکراه متصوره نه ده. اکراه په ظاهر کېږي، په ظاهر چې په خوله ووایه چې مسلمان یم، زړه باندې څوک خبرېږي، په خوله به وایه او په زړه کې به نه. نو په دین کې اکراه نه ده متصوره، ځکه ایمان تصدیق ته وایي او تصدیق امر قلبي دی، د زړه خبره ده او د زړه په خبرو څوک نه پوهېږي، نو ځکه اکراه پکې متصوره نه ده. لا اکراه فی الدین، اکراه په دین کې نشته، یعنی فی دین الله. الدین کې الف لام عوض د مضاف الیه نه ده. لا اکراه فی دین الله، د الله په دین کې اکراه نشته. اوس جهاد مشروع ده، دا د نفي د مشروعیت د جهاد دپاره دلیل نه ده. وجه دا ده چې د انګریزي قوانینو کې چې څوک د حکومت نه باغي وي، نو حکومت یې ولي، فوجیان ورپسې وي، پولیس ورپسې وي، وایي دا مفرور دی، نو ضروري ولي وایي دا د حکومت د قانون نه باغي دی. نو چې د حکومت د قانون نه باغي وي، د هغه ویشتل جایز دي. خو چې د الله د قانون نه باغي وي، د هغې ویشتلو ته جهاد وایي، او جهاد ته بیا دهشتګردي وایي. نو خو دغه دې هم دهشتګردي شي چې دا د ملک قانون نه مني، د انګریزي قانون نه مني، باغي دی، د ده ویشتل دې هم دهشتګردي شي. حالم کې د ده ویشتل دا د دهشتګردۍ خلاف دی، ده ته دهشتګر وایي چې دا د ملک قانون نه مني، د ملک د قانون نه باغي دی. نو چې د الله د قانون نه باغي وي، د هغه ویشتل عین عبادت دی، هغه دیني دهشتګر دی. قد تبین الرشد من الغی، په تحقیق سره الله پاک فرمایي ښکاره شوې ده الرشد. الرشد په معنا د هدایت سره ده، نقیض الغی، غی بېلارۍ ته وایي، او رشد په سیده لار باندې برابرېدو ته وایي. په تحقیق سره ښکاره شوې ده الرشد هدایت من الغی، د ګمراهۍ نه. غی سلوک طریق الهلاک، د ګمراهۍ په لاره باندې تللو ته. فمن یکفر بالطاغوت، هغه څوک چې کفر وکړي په طاغوت باندې. د طاغوت مختلفې معناګانې دي، زه یو 4 معناګانې درته ذکر کوم. د حضرت عمر او د حضرت حسین رضی الله عنهما د هغوی معنا ده شیطان. فمن یکفر بالطاغوت یعنی بالشیطان. د سعید ابن جبیر معنا ده کاهن. فمن یکفر بالطاغوت یعنی بالکاهن. د ابو العالیه معنا ده ساحر. نو فمن یکفر بالطاغوت یعنی بالساحر. د مالک ابن انس معنا ده كل ما عبد من دون الله، هر هغه څوک چې داغه عبادت کیږي ما سوا د الله نه، د چا عبادت چې کوي ما سوا د الله نه، نو هغې ته طاغوت وایي. عبادت تاسو څه ته وایي؟ زمون خیال ته دا راځي چې عبادت دغه مونځ دی او روژه ده او زکات ده او حج ده. بس زمون عوام دا 4 کاره کوي، مونځ کوي، روژه نیسي، زکات ورکوي او حج کوي. نو دا عبادت بغیر الله ته مونږ نه کوو. څوک چې دا غیر الله ته عبادت کوي، مونږ غیر الله ته کوي، روژه غیر الله ته نیسي، حج غیر الله ته کوي، زکات غیر الله د پاره ور کوي، نو دا کافر بالطاغوت نه دی. او څوک چې دا 4 کاره نه کوي، بس هغه کافر دی بالطاغوت. لیکن دا خبره صحیح نه ده. عبادت صرف دا 4 شیان نه دي، دا انفرادي عبادات دي. مونږ، روژه، زکات، حج دا انفرادي عبادات دي. او ایاک نعبدو کې مون خاص د الله عبادت کوو. یوازې انفرادي عبادت نه دی ذکر، اجتماعي عبادت هم ذکر دی. اجتماعي عبادت، کورنی زندگی به د الله د حکم مطابق تیرو. تدبیر المنزل، سیاست مدنی،
د ملک نظام به د الله د حکم مطابق چلو، مونږ به د الله د حکم مطابق کو، کورنۍ ژوند دا به د الله د حکم مطابق چلو، او د ملک نظام به د الله د حکم مطابق چلو. یعنی تهذیب الاخلاق بم د الله د حکم مطابقي، تدبیر المنزل دا بم د الله د حکم مطابقي، کورنۍ ژوند او بازاري ژوند چې سرکاري قانون ورته وضع شوی دی دا بم د الله د حکم مطابقي. دا ټول چې د الله د حکم مطابق شي دي ته عبادت وای، او چې پدې کې یو د الله د حکم مطابق نه نه دا خاص د الله عبادت ته ونه کړو. مونږ ټیک د انفرادي عبادت د الله د حکم مطابق کوو، خو اجتماعي عبادت د الله د حکم مطابق نه کوو. تهذیب الاخلاق دا د الله د حکم مطابق دی، دا انفرادي عبادت دي. لیکن تدبیر المنزل کورنۍ ژوندم دا د الله د حکم مطابق نه دی. سیاست مدني یعنی د ملک ژوند، د ملکی ژوندم سیاستم ملکی قانونم د الله د حکم مطابق نه دی، بلکې جمهوریت دی او اساسی قانون دی انګریزي قانون دی. لدی وجه نه من کفر بالطاغوت نه دی کړی، کفر بالطاغوت. فمن یکفر بالطاغوت، کفر بالطاغوت دا دی کل ما عبد من دون الله. طاغوت دی ته وای چې د الله نه ما سوا، بس دی ته طاغوت وای چې د الله نه ما سوا عبادت کیږي. انفرادي عبادت چې چاته کیږي دم طاغوت دی. اجتماعي عبادت چې چاته کیږي لکه د ملک قانون چې د چا د حکم مطابق چلیږي دم طاغوت دی. نو پارلمان طاغوت دی، صدر او دا شیان چې د قانون جوړي دا د الله د دین نه ما سوا د نور قوانین جوړي، پارلمانونه دی او دغه شیان دي اسمبلی دي، دا ټول طاغوت دی. نو په دې باندې به کفر کوي، یعنی دا طاغوتی نظام به نه مني. فمن یکفر بالطاغوت مطلق مطغی ته وایي. د نورو صحابه خو یو پکې ذکر کړی او شیطان، کاهن، ساحر دا غوی ذکر په طریقې د تمثیلو. نور مطلب هم دغه د مطلق مطغی. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله، مو په الله پاک باندې ایمان راوړي، فقد استمسک نو په تحقیق سره ټینګه نیولې ده، د ټینګه نیولې ده بالغ فی التمسک، یعنی ټینګه ونیوله بالعروه الوثقا، په هغه کړی بالعروه، عروه کړی ته وای، بالعروه الوثقا په هغه کړی کلکه باندې، کړی کلکه نو د کلکه کړی ونیوله. العروه الوثقا په دې کې مختلفې معناګانې دي. یو معنی ده ایمان، دا د امام مجاهد معنا ده. دویمه معنی ده قرآن، دا د حضرت انس رضی الله عنه معنا ده. بل معنی ده کلمه الاخلاص، دا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما معنا ده. نو العروه الوثقا په دې کې استعاره مصرحه ده. دا قرآن مشبه او کړی مضبوطه ده مشبه به، ذکر د مشبه به ده مراد ترنه مشبه ده، استعاره مصرحه ده. او یا استعاره تمثیلیه ده، هغه هیئت عقلی چې هغه منتزع ده د ملازمه الحق نه، هغه مشبه. او دا هیئت حسی چې منتزع ده د تمسک بالحبل المحکم نه، هغه مشبه به. نو هیئت عقلی مشبه، هیئت حسی مشبه به، نو استعاره تمثیلیه جوړولې شي. لنفصام لها دا جمله مستأنفه ده، یو ترکیب. دویم ترکیب دا دی چې حال دی د عروتن، حال دا چې دا کړی چې د لنفصام لها، لن قطاع لها، د دې دپاره پرې کېدل نشته، د سره ورته پرې کېدل نشته. لنفصام لها لا لنفي الجنس دی. نو ما داسې په معنا کې ویلې چې لسره ورته پرې کېدل نشته، لسره خالی داسې مې ونه ویلې چې پرې کېدل ورته نشته، ځکه بیا د لام لنفي الجنس معنا پاتې کېږي. بالکل ورته پرې کېدل نشته، د سره ورته پرې کېدل نشته. نو یا جمله مستأنفه ده یا حال ده د عروتن، عامل پکې استمسکه ده، یا حال ده د هغه ضمیر نه چې په الوثقا کې پروت ده. الوثقا صيغه د اسم تفضیل د تانیث اوثق راځي. لنفصام لها چې د سره پرې کېدل ورته نشته. لنفصام، انفصام اسم ده د پاره د لا، او لها ورته خبر ده. والله سمیع علیم، بشک الله پاک چې د اوریدون کې د اقوالکم او علیم باحوالکم. الله ولی الذین آمنوا، بشک الله پاک چې د ولیو، د ولیو پښتو کې معنا وکي مددگار، بشک الله پاک مددگار د مؤمنانو ده. نو دا می د معین معنا درته وکړه. روح المانی دلته اوله معنا د معین کړي ده، یعنی مددگار ده. دویمه معنا د ولی ده متولی امورهم، الله متولی د امور د مؤمنانو ده. یخرجهم من الظلمات الى النور،
داسې الله پاک دی چې دوی روباسي من الظلمات د تیارو د کفر نه الی النور رڼا د اسلام ته. دا تفسیر د پاره د ولایت دی. ولایت د الله څنګه دی؟ د الله ولایت داسې دی چې یخرجهم من الظلمات الی النور. یا دا خبر ثانی دی، د الله مبتدا ده او ولی الذین آمنوا دی خبر اول دی، یخرجهم من الظلمات الی النور دا ورته خبر ثانی دی. راجح ترکیب پکې دا دی چې دا د ولیون د ضمیر نه حال دی، الله مددگار دی. حال دا چې دا روباشي د خلق د ظلمات د کفر نه نور د اسلام ته الی النور، یعنی نور الایمان د یو معنا، نور الطاعات د دویمه معنا، نور الایقان د دریمه معنا. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، هغه خلق چې غوی کافران دي، اولیاءهم الطاغوت دا غوی مددگاران چې دي طاغوت دی. نو څوک چې کافری دغه مددگار طاغوتی. طاغوت مطلق مطغی ته وای کنه، مطلق مطغی، مطلق مطغی بوشم دی، اوباما هم دی، ټرمپ هم دی. نو د دوی ولی چې دی طاغوت دی، د دوی دوست به طاغوتی. یخرجونهم نسبت د اخراج دی طاغوت ته دا مجاز عقلی دی، ځکه دا سبب د پاره د اخراج د مسلمانانو دی د نور نه ظلمات ته. یخرجونهم دوی روباشي د مسلمانان من النور د نور فطرینا، فطری نور. ټول دنیا هغه فطری مسلمانه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کل مولود یولد علی فطرة الاسلام، ټول بچی چې په فطرت د اسلام پیدا کیږي. نو ایمان فطری په ټول دنیا کې وو، خو بیا د شیطانانو د طاغوتیانو دوی د ایمان فطری په ختم کړو، الی الظلمات خلق رويست تیارو د کفر ته. نو د نور نه څه مراد کړو؟ نور فطری. نو یخرجو جوړ شو کنه. دا اعتراض اوس نه وریدي چې ټرمپ څنګه د نور نه ظلماتو تر وتل. دا خو د اول نه په نور کې نو، اول نه عیسوي خاندان کې پیدا شوی دی. نو د اول نه په د کې نور نو، نو د نور نه ظلماتو ته څنګه راووتو؟ د سره خو د اول نه نور نو. نو جواب دا چې کم نور ور سره فطری، ځکه حدیث کې راځي کل مولود یولد علی فطرة الاسلام، هر ماشوم په فطرت د اسلام باندې پیدا کیږي. دا یو جواب. دویم جواب ورته دا دی چې دلته د نور نه مراد نور البینات المتتابعه التي يشاهدونها، نور د هغه دلایل مراد دی چې یو د بل پسې را روان دي او خلک په سترګو ګوري. نو دلته اوس ټرمپ د قادر دی چې د الله د دلایل په نور کې سوچو کې خدای به سوچ نه کوي. نو دلته تنزيل د تمکن دی په منزله د استضاءت، تمکن من الاستضاءت اشتق، په دې قادر دی چې د دې نزان ترانه حاصله کی، خو بیا مرانه نه حاصلې. نو دا تمکن من الاستضاءت دا نازل شو په منزله د استضاءت، لکه د چرانه حاصله کړی وي. او امام مجاهد رحمه الله خو اسانه توجیه پکې کوي. هغه فرمایي چې دا آیات کریمه نزلت فی قوم ارتدوا، دا د یو قوم په باره کې الله پاک نازل کړی دی چې هغه مرتد شو. نو مخکې نه په نور کې او بیا مرتد شو. نو یخرجونهم دی طاغوت د نور نه ظلماتو ته راویسته، د اسلام نه کفر ته واړول. دا د مرتد قوم په باره کې شو. نو بیا خو هیڅ اشکال نشته. یو بل جواب هم کولی شي چې کله اخراج په معنا د منع سره، هغه بیا سابقیت الدخول نه غواړي. نو یخرجونهم یعنی یمنعونهم، دوی منع کوي د نور نه او رسي ظلماتو ته. اولئک اصحاب النار، دا خلق چې دی دا د اور والا دي، هم فیها خالدون، دوی به په دې اور کې د همیشه د پاره. مخکې داسې دلایل الله ذکر کړو چې هغه د توحید دلایلو. دلته اوس د مشرک سره د مناظرې ذکر دی. الم تر الی الذی حاج ابراهیم، الم تر د الم تر په معنا خو پوه شوي کنه؟ الم تر څه معنا؟ الم تعلم. شابه. الم تعلم نو ذکر د رؤیت د مراد ترنه علم د ذکر رؤیت سبب د پاره د علم دی، خو رؤیت د علم یقیني د پاره سبب دی. نو دی یقیني والی ته الله پاک اشاره په الم ترا کې کوي چې دا علم یقیني دی. الم ترا انکار د نفي د پاره دی، الم ترا استفهام انکاری د نفي د پاره دی. نو چې د نفي د پاره شي لمم نافیه دی او حمزه د استفهام انکاریم د نفي د پاره شو. نفي چې په نفي داخله شي اثبات راولي. نو ترا یعنی تعلم، ته په دې خبري او ته په هغه خلکو په دې مناظره باندې ته خبري. الم تر الی الذی
نمرود ابن کنعان ابن سنجاریب دا د دې سړي نوم و. نمرود ابن کنعان الله پاک فرمایتا ونلیدل نمرود ابن کنعان ابن سنجاریب تا. علم تر الی الذی آیتا ونکتل اغی نمرود تا حاج ابراهیم فی ربه چاغه مناظره وکړه د ابراهیم علیه السلام سره، دلایل ویل د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه په بار د رب د ابراهیم علیه السلام کې. ابراهیم علیه السلام چې کله د اور نه راووتو او یا لور ته نو غورځېدل نو د نمرود سره مناظره شو. نو د مناظرې بنیاد ابراهیم علیه السلام د حق د پاره یې خو فی ربه په بار د رب کې ان آتاه الله الملک، دا علت د پاره د دې مناظرې ده. دا مناظره دی نمرود ولی کوله؟ وجه دا و چې دته الله بادشاہي ور کړی و، نو د کبر وکړو او کبر سبب د پاره د دې مناظرې شو. نو تعلیل حقیقی ده. په خبره خو پوه شوي؟ ګوره الله دته بادشاہي ور کړی و، بادشاہي سبب د کبر شو او کبر سبب د پاره د مناظرې شو. نو تعلیل حقیقی ده. او یا داسي ویا چې دا تعلیل حکمی ده، تعلیل تحکمی ده، حکمی نه، تعلیل تحکمی. تحکمی داسي ده چې د مناظره زکه وکړه چې الله دته بادشاہي ور کړی و، دا بادشاہي سبب د پاره د شکر و او د شکر په ځای خبر او ناشکری او مناظره وکړه. نو دا تعلیل حکمی ده. لکه یو سړی وای فلان اساء الی لانی احسنت الیه، دې سړی ما سره ظلم وکړو ځکه ما ور سره نیکی کړی و. نو دا ستانی کی دا خو علت حقیقی نه ده، نو دا علت تحکمی شو، تریشخن جوړه چې د ما سره ظلم زکه وکړو چې ما ور سره نیکی کړی و. یعنی د نیکی په بدل کې پکار دی چې دم ما سره نیکی کړی و، خو د عکس وکړو، د ما سره ظلم وکړو. دلته الله پاک فرمایي چې د الله د توحید ولې نه منلو؟ ځکه الله د ته بادشاہي ور کړی و، پکار دی چې د الله شکر ادا کړی و، خو بیا هم د ظلم وکړو. شکر د الله ادا نه کړو بلکې د الله په توحید کې د ابراهیم علیه السلام سره مناظره وکړه. ان آتاه الله الملک، نو دا ظرف دی بدون التعلیل. درېمه توجیه درته ذکر کوم. حاج ابراهیم ربه ان آتاه الله الملک. ان آتاه الله الملک نه ظرف جوړ کا، وقت پکې مقدر کا، وقت ان آتاه الله الملک. دا مناظره په هغه وخت کې وکړه چې کله نمرود ته الله بادشاہي ور کړی و. نو دا درېمه توجیه. ګور اوله توجیه دا تعلیل حقیقی ده. تعلیل حقیقی می داسي جوړ کړو ان آتاه الله الملک کې ملام مقدر کړو لئن آتاه الله الملک، ځکه الله د ته بادشاہي ور کړی و، بادشاہي سبب د کبر شو او کبر سبب د مناظرې شو. تعلیل تحکمی، الله د ته بادشاہي ور کړی و، بادشاہي سبب د شکر ده، د حق سوکړو او مناظره د الله په توحید کې وکړه. او دریم دا چې دلته وخت مقدر کا، وقت ان آتاه الله الملک، دا مناظره په دی وخت کې وکړه چې الله د ته بادشاہي ور کړی و. اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فاغه وخت چې فرمایل ابراهيم عليه السلام، دا ظرف ته د پاره د حاجه مناظره په دی وخت کې وکړه چې فرمایل ابراهيم عليه السلام او فرمایل ابراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت، زما رب اغه ذات دی يحيي ويميت چې هغه ژوند کول کوي او مړ کول کوي. قال دي نمرود ورته ویل چې انا احيي واميت، زم ژوند کول کوم بالعفو و امیت بالقتل. دو بندیان راوسته، یو قابل د عفو یو قابل د قتل هغه معاف کړو او بل قابل د عفو هغه وژلو. نو دا د باندې د اعدام او د پانسي فیصله و، دا ما ژوندې پرې خودو، دا می ژوندې، او دا بل باندې د پرې خودو فیصله و چې دا د پرې خودلې شي ژوندې، دا می مړ کړو. نو قال انا احيي و امیت، زم ژوندې کول او مړ کول کوم. قال ابراهيم عليه السلام ورته فرمایل انتقال د یو دلیل نه بل دلیل ته وکړو. قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، زما رب د مشرق نن مر راوچتای، ته د مغرب نه راوچت کا. په دې کې انتقال د مجادل راغلو، د حجت واضحنه حجت اوضحته. په مناظره کې ګوره خروج د بحث نه ناجایز دی کنه. نو دلته په ابراهيم عليه السلام اعتراض راځي چې تا خروج د بحث نه وکړو. یو دلیل دی ذکر کړو، پاغي نمرود رد وکړو، نو هغه دلیل دی پرې خو د بل دلیل دی ذکر کړو، نو دا خو خروج د بحث نه دی، نه خروج د دعوی نه دی. یو دلیل واضحه مخکې ذکر کړو، هغه باندې نمرود پې نه شو، مغالطه وکړه د وابیانو په شان، مغالطه وکړه.
احیاء او اموات دې ته نه وایي چې قابل د اعدام نه کې او چې څوک قابل د اعدام نه هغه اعدام کې، دې ته خو احیا او اماتت نه وایي. نو هغه حجت واضحه خو نمرود پې نه پوهېدو، نو ابراهیم علیه السلام انتقال وکړو حجت اوضحه ته، دعوه نه ده بدله کړې، دعوه د الله توحید ده. خو مخکې یو دلیل ذکر کړو هغه واضح او په هغې نمرود پوه نه شو چې دویم دلیل ذکر کړو، نو د یو دلیل له انتقال دویم دلیل ته وکړو، نو دا خروج د بحث نه دی. اوضح دلیل پرېښودو، واضح دلیل پرېښودو، اوضح دلیل ته انتقال وکړو. نو ورته وی فرمایل فإن الله یأتی بالشمس من المشرق، الله پاک راتلل کوي په دې انمر باندې د مشرق نه، فأتی بها من المغرب، نو ته پې راتلل د مغرب نه وکړه. بعضې علما وایي چې دا انتقال فی المثال دی، انتقال فی المثال، په دلیل کې انتقال نه دی. ګوره اصل کې دلیل داسې دی چې ان ربی یوجد الممکنات و یعدمها، اصل دلیل دا دی زما رب ممکنات موجودی او ممکنات معدومی، دا اصل دلیل. رب هغه څوک چې موجد د پاره د ممکنات وي او معدم د پاره د ممکنات وي، اصل دلیل دا دی. اوس د دې دلیل د پاره یو مثال ذکر کړو احیا او اماتت. په دې مثال چې هغه اعتراض وکړو نو ابراهیم علیه السلام ورته بل مثال ذکر کړو، مثال اجلای ورته ذکر کړو چې فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. نو یا انتقال د دلیل واضح نه دی اوضح ته، یا انتقال د دلیل نه دی. دلیل دا دی چې زما رب هغه څوک دی چې موجد او معدم دی. خو یو مثال احیا او اماتتو، دویم مثال دغه دی چې نمر د مشرق نه راوچتی زتی د مغرب نه راوچت کا. دلته نمرود مناقشه کولی شوه. په اول کې ابراهیم علیه السلام په اول کې مناقشه کولی شوه او نمرود په دې دویم کې مناقشه کولی شوه. خو ابراهیم علیه السلام په اول کې داسې مناقشه کولی شوه چې احیا خو اعطاء الروح ته ویلی شي او تا خو اعطاء الروح ونه کړه، ابقاء الروح دې وکړه. دا یو سړی چې د اعدام قابل و دا د ژوندی پرېښودو، ابقاء الروح خو احیا نه ده. احیا څه ته وایي؟ اعطاء الروح، دا خو د مخکې نه ژوندی و، خو مناقشه یې ونه کړه ځکه پوه شو چې دا جاهل دی. نو دلیل ورته بدل کړو، یې د دلیل واضح نه انتقال اوضح ته وکړو، یې د مثال واضح نه انتقال اوضح ته وکړو. نو خروج د بحث نه دی کړی. نمرود هم مناقشه کولی شوه. فبهت الذي کفر، نو حیران او شرمنده شو هغه نمرود چې کافر شوی و. د ماضی معنا مې درته ذکر کړه. اوس فبهت الذي کفر، فبهت النمرود ونه ویلې بلکې الذي کفر ویلې، اشعار بعلیه الحکم. د حیرانتیا د پاره الله علت ذکر کړو. ولی حیران شو؟ ځکه کافر وی په باطل او باطل وی حیران. خو شو خدم مناقشه کولی شو کنه. نمرود دلته ویلی شو چې ستا رب دې د مغرب نه راوخیږي، دا د مشرق نه زه راخیږم. نمرود داسې ویلی شو چې دا د مشرق نه زه راوچتم، زه ته د خپل رب ته ووایه چې د مغرب نه راوخیږي. خو دلته نمرود هوښیارتیا وکړه. نمرود په دې باندې پوهېدو چې ابراهیم علیه السلام برحقه پیغمبر دی. که زه ورسره دا مناقشه وکړم چې زه د مشرق نه راوچتم او په مغرب کې باسم، زه ستا رب دې د مغرب نه راوچت کي په مشرق دې کې باسي. نو که ابراهیم علیه السلام دعا وکړي نو دا دعای الله قبلی خامخی ورته د مغرب نه راوچتی، او چې د مغرب نه راوچت کړو ټوله دنیا به مسلمانه شي او زما خدایي به باطله شي. لہذا بس سکوت کې فایده وه، نو سکوت یې مختاره کړو. فبهت الذي کفر، نو حیران او شرمنده شو هغه چې کافر شوی. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله پاک هدایت نه کوي د حق طرف ته قوم ظالمانو ته. ګوره دا کافر دا منکر چې و دا حیران شو. نو اسلام او توحید د دلایلو په میدان کې همیشه غالب دی، د مناظرې په میدان کې. نو لکه د مناظرې په میدان کې د دلایلو په میدان کې اسلام غالب دی کنه. په اسلام کې 4 مذهب دي، نو د دلایلو په میدان کې به حنفیت غالب دی. هیڅوک د احناف سره په دلایلو مناظره نشي کولی تر څو چې تلبیس ابلیس ونه کړي. لکه دا د وینې او د بول مثال درته ما پیش کړو، په فقه کې دا لیکلي. نو چې ته پې نه پوهېږې نو موږ څه وکړو؟ فقه کې دا لیکلي چې نه دی جایز، ته دا وایي چې جایز دی. داسې ډېر مثالونه دي. او کالذي مر على قريه، او کالذي کافي اسمیه ده، مفعول د پاره د فعل مقدره ده. هیتابات کې مې د یوابي سره بحث و یمین الله مجتهد ده. خمیدا مجتهد ده. دا کتاب ترواله یو کتاب یو د تقلید حقیقت هغه کې لیکلی چې په فقه کې راځي
چې ربع د فرج په مانځ کې ښکاری مونږ کیږي. حواله په هدايه ورکړې و، هدايه 88 نمبر صفحه یا 93 صفحه وې دي کې لیکلي چې ربع د فرج د خزي ښکاری مونږ کیږي. دای په هدايه اعتراض نو دا د مجتهد څخه به اعتراض هدايه التفرته و چې غم راوړه ولغي کې لیکلو فان صلت وربع ساقها مكشوف تعيد الصلاه که خزي مونږ کړو د پونډۍ څلورم ښکارا و مونږ نه کیږي پونډۍ. نو هدايه کې پونډۍ و او د په اعتراض کې فرج ذکر کړي او هدايه کې دالی کلیو چې نه کیږي او د په اعتراض کې ویلو چې کیږي. نو مېدا تاسو د مجتهد حال دی وای خو سید مجتهد کله خطا کیږي کنه په دې کې زمونږ مجتهد څخه خطا شو. نو داسې خطا کیږي چې د ساق ترجمه په فرج باندې کوي. او کلذي مر على قريه دا کافی اسمی ده مفعول د پاره د فعل مقدره ده. ارایت مثل الذي مر على قريه ایلی دلی دیو د هغه سړی په شان باندې مر على قريه چې هغه تیریدو په قريه باندې. او کلذي مخکې علم تراو هغه متعلق تر متعجب منه پورې دلته ارایت ده دا متعلق ده تر مثل د متعجب منه پورې. علم تر الى الذي الت د نمرود نه تعجب متعجب منه نمرود دلته مثل د نمرود ذکر کی مثل د متعجب منه ذکر کی. او کلذي مر على قريه عزير ابن شرخيه او یا پشان د هغه سړی عزير ابن شرخيه دا پیغمبر او یا غیر پیغمبر او په پیغمبري کې اختلاف ده. مر على قريه چې د تیریدو په یو قريه باندې دا قريه بیت المقدس وا او یا اریحا وا وهي خاويه وهي حال دا چې دا قريه چې وا خاويه یعنی ساقطه را غورځیدلې وا على عروشها په چت باندې. قريه په چت را غورځیدلې وا. په چت څنګه را غورځیدلې وا؟ اول چې دی وی کمرې دی وی کوټي چت را وغورځيږي ورسته دیوالونه را وغورځيږي نو دا بیا په چت را وغورځيږي. او کدا اول نه دیوالونه را وغورځيږي بیا چت په دیوالو را غورځيږي. خو کدا اول نه دیوالونه چپشي نو بیا ورسته په چت را چپکیږي. نو اول دیوالونه را نړیدلیو او ورسته چت را نړیدلیو دا را غورځیدلی و على عروشها په چتونو باندې. بان سقط السقف اولا ثم سقطت الجدران اول چت را غورځیدلی او بیا دیوالونه را غورځیدلی نو دیوالونه په چت را غورځیدلی. نو یو معنا د خاویه د ساقطه على عروشها په چتونو باندې را چپوا. دویمه معنا ده وهي خاویه او دا خالی و عن اهلها على عروشها ثابته على عروشها او په خپل چتونو ولاړه و. دویمه معنا باندې پوه شو. وهي خاویه د خلقنا خالی و على عروشها یعنی ثابته على عروشها په خپل چتونو ولاړه و. لکه د یو کېم نه چې خلک لاړ شي ماجر لاړ شي کوټي په ځای پاتې یو څوک پکې نه مدام داسې و. وهي خاویه على عروشها قال ندو فرمایلی دی عزير ابن شرخيه ان يحيي هذه الله بعد موتها. ان په معنا د کیفه څنګه برا ژوندۍ کی الله پاک دغه کله بعد موتها ورسته د مرګ نه. ان يحيي هذه الله ان يحيي هذه الله څنګه برا ژوندۍ کی دغه قريه الله پاک. نو که حذف د مضاف پکې ونه کوي نو احیا او اماتت دی کلی ته منسوب شو. دا کله دا به الله څنګه را ژوندې کی ورسته د مرګ د دی کلی نه. نو تاسو تلخیص کی وای احیا الارض را ژوندې کړه زمکه. نو دلته احیا کې مجاز په طرف ده. احیا نه تازگی مراد ده او د اماتت نه یو بس وچواله مراد ده. نو که عین دا قریه مراده کوي ان یحیی هذه دا قریه به الله څنګه را ژوندې کی نو دا را ژوندې کول نه څه مراد ده تازگی. او د اماتت نه څه مراد ده ورانواله نه تازگی څه هو شوم تازگی مو مراد او عمارت مراد ته آبادی. ان یحیی څنګه به آباد کی هذه دغه کله بعد موتها ورسته د خرابوالینا. نو د موت نه خرابواله مراد ده او د احیانا څه مراد ده عمارت آبادی مراد ده. دا که عین کله مراد کوي او که حذف د مضاف پکې وکي اهل پکې مقدر کوي نو به احیا او اماتت په خپل حقیقت پاتې ده. ان یحیی اهل هذه څنګه برا ژوندې کی اهل د دې کلی الله پاک اهل د دې قریب څنګه را ژوندې کی بیا په خپل حقیقت د احیا اهل د دې قریب الله څنګه را ژوندې کی بعد موتها ورسته د مرګ د اهل د دې قرینم. فاماته الله 100 عام نو الله پاک سل کاله مړ کړو
او سل کاله خو سړی نه مړ کیږي. کل نفس ذائقه الموت، موت کې خو دوام نه کنا، موت خو یو ذائقه ده چې څنګه دی وڅ کله ختميږي. نو دلته د دې معنا دا ده فالبسه میتا 100 عام، ام داسې مړ پری خود سل کاله، مرګ یو ذائقه ده، هم داسې مړ پری خود سل کاله. فاماته الله 100 عام، سل کاله مړ پری خود. مرګ څه ته وای؟ اخراج الروح، اخراج د روح ته وای. نو اخراج د روح خو آنی شه ده، پاغي کې دوام نه. نو د روحي امداسي وتل پرې خود سل کاله. ثم بعثه، نو بیا الله پاک را ژوند کړو، یعنی احیاه. قال کم لبست، نو به ورته فرمایل چې کم لبست، یعنی کم وقتن لبست. کم منصوب ده بنا بر ظرفیت، تمیز حذف ده چې وقتن ده. کم وقتن لبست، څومره وخت تا درنګ تیر کړو د دې مرګ په حالت کې. قال لبست يوما او بعض يوم، د ورته ویل چې ما وخت تیر کړو یو ورځ او یا نیم ورځ. دې چې مړ شوی و سحرو، سل کاله بعد چې راپورته شو نو مازیګرو. اوس اول کې ویل چې یو ورځ، بیا چې مرته وکتل چې مازیګر ده، لا تر اوسه ما خام شوی نه ده، نو وی نیم ورځ، نیم ورځ زمړو ما. قال الله پاک ورته فرمایل بل لبست، بل د عطف د پاره ده، معطوف علیه ورته مقدر ده، نو تقدیر د عبارت دا ده ما لبست ذلك المقدار، دومره مقدار نه وي مړو. بل لبست 100 عام، بلکې تا وخت تیر کړی ده سل کاله، سل کاله ته مړوي. فانظر الى طعامك، نو وګوره د خپل طعام ته، طعام عنبا او تینا، انګور او یا انځر و. فانظر الى طعامك یعنی عنبك او تینك، وشرابك شراب عصيرا او لبنا، یا جوسو او یا شودیوی پيوي. لم يتسنى، دا حال واقع شوه ده، حال دا لم يتسنى یعنی لم يتغیر، چې بدبوی شوی نه دي. وانظر الى حمارك، نو سل کالو کې دوی بدبوی نه شو. وانظر الى حمارك، وګوره خرته دي چې سپینه ډوکی پراته دي. ولنجعلك، ګوره وی عاطفه ده کنه، لنجعلك، دا لنجعلك دا حرف لام حرف جر ده، لنجعلك ان پکې دلته مقدر ده، په تاویل د مصدر سره دا ورته مجرور ده، جار سره د خپل مجرور نه د مقدر پورې تعلق لري، نو تقدیر د عبارت بدای. فعلنا ذلك لنجعلك آیه، فعلنا ذلك لنجعلك آیه، موږ دا کار کړو د دې لپاره چې تا آیت کو، یو نمونه دی کو. صحیح شو؟ موږ دا کار کړو د دې لپاره چې تا یو نمونه کو. نو وی عاطفه ده معطوف علیه څوک ده؟ نو معطوف علیه دا چې ستا تسلی راشي او تا د خلکو د لپاره یو نمونه کو. آیتن یعنی نمونه کو تا. للناس الف لام د جنس د لپاره ده، د جنس خلکو د لپاره، او یا الف لام د عهد د لپاره ده. من بقي من قومه، هغه چې ستا د قوم نه کوم خلک باقی دي دا غوی د لپاره دی نمونه کو. وانظر الى العظام، او وګوره دی اډوکو ته. العظام یعنی عظام الحمار، امام سودی وای اډوکو د خرته دی. او یا عظام اهل القريه، دا قريه چې کوم مړه ده د مړي چې پراته دي، د دې قريه والو اډوکو ته وګوره. کیف ننشزها، څنګه را خوځو. ثم نكسوها، بیا ور اغوندو لحما غوخه، اولی په حرکت راولو او بیا ورته غوخه ورغوندو. او یا کیف ننشزها، کیف نرفعها من الارض، څنګه د زمکه نه راوچتو. ثم نكسوها، او بیا ور اغوندو غوخه، یعنی نسترها باللحم. فلما تبين، نو کله چې ورخکاره شو له دته، قال اعلم، نو بیا ویل چې اسمي اطمینان راغلو، ان الله على كل شيء قدير، چې الله په هر شی باندې قادر دی. علم د مخ کې نو، خدلته د علم نه اطمینان مراد دی. واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى، په هغه وخت کې چې فرمایلی ابراهيم عليه السلام، واذكر اذ قال ابراهيم ربي ارني، یا الله وخیماته. ارني دا یا مفعول اول ده، كيف تحيي الموتى دا په محل د مفعول ثاني کې ده، چې ته مړي څنګه را ژوندۍ کوي. كيف تحيي الموتى، یا الله پاک ماته وخیا چې ته مړي څنګه را ژوندۍ کوي. سبب د سوال د ابراهيم عليه السلام څو، ابراهيم عليه السلام دا سوال ولی وکړو چې الله پاک ماته وخیا. امام ابو منصور الازهری فرمایي، امام نووي د نووي تحقیق در تر نقل کوم، امام نووي د امام ابو المنصور الازهری قول را نقل کړی دی چې ارادت طمانینیه،
د مطلب طمانینیتو چې طمانینیت ورته حاصل شي. طمانینیت ما مخکې درته ذکر کړی و که نه چې طمانینیت څه ته وایي؟ یو حقیقت د ایمان دی، بل صورت د ایمان دی. صورت د ایمان خدا منل دی او حقیقت د ایمان طمانینیت دی. طمانینیت دی ته وایي چې مقتضا د طبیعت، مقتضا د شریعت شي، محسوسات ورته مشاهدات شي، استدلالیات ورته داسې شي لکه مشاهدات. نو دا د طمانینیت د حاصلولو اراده یې کړې وه. استدلالي علمي په مشاهدي علم باندې بدلولو، دا یو سبب د پاره د سوالو. دویم سبب د پاره د سوال داو چې د ابراهیم علیه السلام مقصد داو چې د خپل مرتبه امتحانو کې د الله پاک پنیز، چې الله پاک پنیز باندې زما مرتبه څومره ده، الله پاک زما سوال قبلی او کني قبلی. نو الله پاک ورته ورسته وای الم تؤمن اولم تؤمن، یعنی اولم تصدق بعزم منزلتك عندي، آیت په دې تصدیق نه کوي چې ستا مرتبه زما پنیز باندې ډیره اوچته ده. نو د خپل مرتبه د امتحان د پاره دا سوال وکړو. دا دویمه وجه. او دریمه وجه دا ده چې د زیادت یقین د پاره سوال وکړو. نو ترقی د علم الیقین نه غوښته عین الیقین ته. د علم الیقین او د عین الیقین په مابین کې تفاوت ده. او سهل ابن عبد الله التستری رحمه الله فرمایي چې سأل کشف غطاء العیان لیزداد بنور الیقین تمکنا. د پردې لري کولی غوښته. ابو الحسن الواحدی رحمه الله فرمایي چې اختلافو فی سبب سؤاله، علماء اختلاف کړی دی په سبب د سوال د ابراهیم علیه السلام کې. فالاکثرون علی انه رأى جیفة، اکثر علماء چې سبب د سوال دو چې دی و مردار ولیده ساحل البحر د بحر په غاړه، يتخطفه السباع والطيور، چې دا غینه زناور او مرغانو غوخي تختولي، و دواب البحر او د سمندر زناورم ترنه غوخي تختولي. فتفکر کیف یجتمع ما تفرق من تلك الجیفه، نو د تفکر وکړو چې دغه مردار غوخي خو د زناور او مرغانو و تختولي، دا به الله پاک څنګه به را جمع کوي. وتطلعت نفسه الى مشاهده او د نفس دې ته شوق پیدا کړو چې پسترګو یو ګوري چې دا به الله څنګه را جمع کوي. شک نه و، په دلایل ورته معلومه و، خو پسترګو لیدل غوښته. نو الله پاک پسترګو ورته وخودو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یا الله پاک ما ته وخیا چې ته په کم کیفیت باندې دا مړي را ژوندي کوي. په خبره پوه شو ان شاء الله. سبب د سوال خو مې درته ذکر کړ. اوس دلته اعتراض راځي چې د ابراهیم علیه السلام د کیف نه اعتراض راځي چې کیف تحیی الموتى، ته مړي څنګه را ژوندي کوي. په دې کیفیت کې د ابراهیم علیه السلام شک دی. نه، اعتراض دا دی چې په احیاء الموتى کې د ابراهیم علیه السلام شک دی. په احیاء الموتى کې خو شک نه و د ابراهیم علیه السلام. یو څه جوابونه خو مخکې وشو، شک نه و، طمانینیت غوښتو. دویم دا چې شک نه و، استدلالي علمي په مشاهدتي علم بدلولو. دریم دا چې شک نه و، علم الیقین په عین الیقین بدلولو. دا یو څه جوابونه مخکې وشو. د ټولو نه ښه جواب دا دی چې ګوره یو احیاء الموتى ده، یو د دې کیفیت دی. احیاء الموتى کې شک نه دی ذکر شوی، د دې په کیفیاتو کې شک ذکر شوی دی، او په کیفیاتو کې خو شک یقینا شته. احیاء الموتى یو کلی دی، او دا کلی په ضمن د ډیرو جزئیاتو کې متحقق کېدی شي. نو د ابراهیم علیه السلام شک چې دا کلی به یا الله په ضمن د کم جزئی کې متحقق یا داسې وایه چې د احیاء الموتى د لپاره متعدد طریقې وي. نو د ابراهیم علیه السلام په دې طرقو کې شک چې په کومه طریقه به د احیاء الموتى راځي. نور په احیاء الموتى کې یقینو. قال اولم تؤمن، الله پاک ورته فرمایل چې اولم تؤمن، اولم تؤمن آیت ایمان نه راوړي، ستا ایمان نشته. دا اولم تؤمن ورته ولی الله پاک وایي. الله پاک ورته اولم تؤمن زما استاد پاره وایي. دا سوال او جواب زما استاد پاره کوي چې د ابراهیم علیه السلام شک نو. کدا اولم تؤمن قال بلا نه وي، نو بیا به ما ورته ویلي په ابراهیم علیه السلام به اعتراض کولو چې داغه شکو او صحیح په احیاء الموتى کې شکو. نو زما استا د توهم د ازالې د لپاره الله دا سوال او جواب ذکر کړو چې اولم تؤمن آیت ایمان نه راوړي. قال بلا، ایمان مشتا، ایمان ځان ته شی دی، خو زه اطمینان حاصلوم. ولکن لیطمئن قلبی، د دې لپاره چې زړه مې مطمئن شي. نو د اطمینان مرتبه د ایمان نه اوچته ده.
یو صورت د ایمان دی بل حقیقت د ایمان دی. زه حقیقت د ایمان غواړم. حقیقت د ایمان اطمینان ته وایي، اطمینان حاصلوم. قال الله پاک ورته فرمایل فخذ اربعه من الطير، واخله څلور مرغان. بعضی علما د دې څلور مرغانو تعینم کړی دی چې طاووسو، کوتره وا، چرګو، کارغو، دا څلور مرغان را واخله. الطير اسم جمع ده او یا جمع د طائرین ده. فسرهن، پس را نږدې کړه دوی الیک خپل ځان ته، یې بې عادت کړه د خپل ځان سره چې ښه شناختې وشي. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، بیا په هر غره باندې د دوی د غوښو یو ټوټه کېده، یعنی میده میده کا، او د غرونو په مختلفو غرونو د دوی د غوښو غونډاري کېده. ثم ادعوهن بیروبلا یأتینک سعیا، دوی بتا ترازی سعیا، د حال د فاعل د یأتینک نه، یعنی ساعیات، په داسې حالت کې چې دوی به منډې راوهونکي وي. نو ابراهیم علیه السلام ورته आवाज وکړو چې ایتها العظام المتمزقه، ای جدا جدا اډوکو، واللحوم المتفرقه، او یا کولې شو غوخو، والعروق المتقطعه، او یا ټوټه ټوټه شو رګونو، اجتمعي راجم شي، حتی يرد الله، تر دې چې الله پاک امبر تخپل زیانو ته واپس کی. حتی يرد الله فی کن ارواحکن، تر دې چې الله پاک پتا سو کې ستاسو روحونه واچي. نو دا غوخي بیرته راټولې دي او مرغان ترې نه جوړېده، روح پکې اچولې کېدو. واعلم ان الله عزیز حکیم، او په دې باندې پوه شه چې الله پاک غالب او د حکمت والا دی. بس لږه تفریق ویوله. السلام علیکم. خیر دې